السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم تفهیم زه یم کامران خټک. امید لرو چې روغ جوړ به یئ. ګرانو کتونکو د نوښار حوالې سره خاص کر انتخابي مهم د سره اهم خبرونه دي. په بو کې د پاکستان تحریک انصاف MPA او د وزیر اعلی مشیر میا خلیق الرحمن خټک هغه خلق تینا د خلقو یې ګیراو کړی دی او لوی وخت نه رابطې کې نه راتلو د وجې نه او څه مسایل چې د تیرو 8 کالو نه هغه نه حل کېدو او دې ټایم کې الیکشن کمپین کې د هغه شراکت صالحانې ته خلکو داخلي نه بند کړی دی. د هغه داخلی په علاقه باندې بند کړی ده او خلق ورته احتجاج کړی دی. دا خبر به تاسو سره شاملو. په بو کې ډېرې سرګرمۍ روانې دي. د جمعیت علماء اسلام کې نوی شاملېدو والا بزنسمین حاجي نواب د 100,000 نوجوانانو ته روزګار ورکولو اعلان کړی دی او 17 دسمبر نه هغه اعلان کړی دی چې د هغوی په دفاترو کې دا نوجوانان دي سیویانې جمع کي. منفرد اعلان دی جی. د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار غیور خټک هغه هم غټې غټې جلسې کړي دي. نوښار تحصیل نظامت کې ډېرو اهمو شخصیاتو د پاکستان تحریک انصاف امیدوار اسحاق خټک حمایت اعلان کړی دی. سابقه وزیر میا مظفر شاه ایډوکیټ هغه د ډیر وخت خاموشۍ نه پس چې سیاست نه کناره کش شوی دوباره په سیاست کې قدم کېښو. وفاقي وزیر دفاع پرویز خټک سره طویل ترین ملاقات کړی دی او هغې نه پسې د PTI امیدوار اسحاق خټک حمایت فیصله کړې ده. نور جوړ توړم جاری دی. په نوښار تحصیل کې د پیپل پارټۍ امیدوار اسحاق خټک ډېره لویه کار ریلي شوې ده. خیشکو کې جلسه شوې ده. دغسې په امانګړ کې د پاکستان پیپل پارټۍ ضلعي جنرل سیکرټري سعید الله په رهایشګاه باندې جلسه شوې ده. هغې کې ډویژنل صدر لیاقت شباب او رحمان خټک او نورو قایدینو خطاب کړی دی. په جمعیت علماء اسلام عوامي نیشنل پارټۍ نوښار تحصیل کې کارنر میټینګ جلسې دي. تحصیل جهانګیري کې د سکندر خان جلسې جلوسونه دغسې د کامران رازق په خوړه کې ګجوخیل کې پاور شو سبا د دې اعلان شوی دی او د خوړې جلسه چې کومه پاور شو د عوامي نیشنل پارټۍ په یو ټیم باندې د 2 پارټو پاور شوز دي. دی باندې به خبرې کوو. نو موقع به ورکوم خپل ملګري کامران خټک له. کامران څه به وایي نن که تاسو خبره شروع کوئ نو د دې دومره لوی لیست کې به د کوم ځای نه شروع کوئ؟ تم بھائی څنګه کم خبر تا مونږ خپل ویورز ته ورکو چې وزیر خیبر پختونخوا او صوبایي حکومت چې کوم مشیر دی خلیق الرحمن هغه کوټي کلا ته لاړ دی او هلته کې انتخابي مهم ته اشفاق خان تحصیل امیدوار دی پاکستان تحریک انصاف هغه انتخابي مهم سلسلې کې په کوټي کلا کې ورته استقبالي پروګرام شوی و. هلته کوټي کلا کلي کې چې داخلېدو نو کلي خلک ورته ګڼ تعداد کې بار راوتي وو او په لارې ایثار کو نارې مو والې او په کلي کې داخلۍ بند کا. تفهیم چې هغوی ورته ووایي چې 2018 کې چې کوم الیکشن شوی دی هغې نه بعد به MPA صاحب چې دی خلیق الرحمن هغې به په دې علاقې کې داخل شوی نه دی چا لیدلی نه دی. نو ووټران چې دي نو ووټرانو په دې باندې شدید اعتراض و ګیلی وه خپل MPA نه چې ته مونږ منتخب کړی وی او 2018 نه اوسه پورې ته نه راغلی. اوس چې انتخابي مهم رالو دی تحصیل نظامت نو اوس بیا ته یو ځل اوټ ته پر رالي نو اوس مونږ ته په کلي کې نه پرېږدو. نو ډېر زیات هغه خپل وجوهات هم پیش کړو خپل دغه عوامو ته خو عوام هېڅ ونه منلو او کلي باندې هغه داخله بند کا. نو هغې دغه شان دي چې نو سره د
کم امیدوار و اشفاق خان کم امیدوار هغه سره یو ځای واپس رالو او کم چې استقبالي شوی نو استقبالیه د دې وجه ونه شوه. نو تفهیم دا دې ته بل طرف ته چې دی نو خلیق رحمان چې دی کوم ایم پی ای دی صوبایي حکومت مشیر هم دی، بل طرف ته وزیر اعلی مشیر دی، بل طرف ته چې دی نو انتخابي مهم کې هغه ترقیاتي کارونه اعلانونه هم کړي وو او په ریکارډ باندې هم راغلي وو. او دغه شان الیکشن کمیشن چې دی نو هغه نو الیکشن کمیشن چې دی نو هغه ته انتخابي کم قواعد دي هغې خلاف ورزۍ باندې نوټس ورته جاري کړی دی. او خلیق رحمان چې دی تفهیم دو ځای کې خو ناظرینو ته مشکلات کې ونښتو. یو طرف ته چې کوم اشفاق خټک ته دی انتخابي کمپین چلی نو هلته خلکو ایثار کو، بل طرف ته الیکشن کمیشن نوټس هم ورته میلاو شو. نو تفهیم اوس خلک چې دی اوس د الیکشن کې مونږ ګورو اوسه پورې خلک ډېر زیات پرامن وو. دغه خو خپل ایم پی ای ایم این ای نه خلکو ګیله معنا دا جوړیږي ولې چې اکثر څوک چې ووټ اخلي هغې نه مخکې دا امیدوار ورته یي چې وعدې کوي ورسره او ورته یي کوم مسایل دي دا زه کامیاب شي نه به زه حل کوم درته. خو چې بیا ونې لیدلی شي لکه 2018 نه کوټي کنه هوا مو دا وینا ده چې مونږ خپل علاقې کې د ایم پی ای صاحب شکل نه دی لیدلی. نو که دا رجحان هر ځای کې داسې راوتو نو زه یم چې د فیم کم منتخب ایم پی ای وي ایم این ای وي یا ناظمان وي نو بیا به دې خوف نه د یارې نه به هوا مو کارونه کوي چې یاره هوام چې دی هوښیار شوي دي ووټر چې دی اوس هوښیار شوی دی اوس صرف دې ته نه ګوري چې یاره ته 15 کاله بعد به بهتر راځي بیا به تا سره حساب کتاب کومه. نو دا جمهوري سیسټم دپاره وایي نو موږ وایو چې یاره دا یو ښه اقدام دی د عوامو طرف نه ولې چې دا چې خپل ووټر چې دی خپل مشر زبردست احتساب بالکل ووټر چې دی بشعوره شو چې کوم ځای کار نه کېږي او بیا داسې موقع ته راځي بل لپاره ووټ غواړي. نو دا چې یاره یو خو تا خپل ایم پی ای ته کارکردګي عوام مطمئن نه دي او بل طرف ته راځي چې یاره ما په وینا باندې بل کس ته ووټ ورکړه. نو دا کو هر پارټۍ کې داسې احتسابي دغه هوا یو احتسابي عمل شروع کړي. زه هم ډېر حده پورې دا کوم منتخب ایم پی ایز وي ایم این ایز وي یا وزیران وي دی قبله به ډېر حده پورې دغه قبله به درسته شي. د پبو کې تحصیل کې د جمعیت علماء اسلام امیدوار چې کوم مشر دی تفهیم جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی قاری اختر منیر حقانی دې لحاظ یو خوش قسمت دی چې یو خو پهله در سیاست ته راوتو کاریم دی دینی مذهبي شخصیت دی مدرسې سره تعلق دی او مدرسې خلک چې وي یا نیک خلک یو دیندار خلکو سره چونکې ویم دیندار خلکو سره تعلق وي او راتلو سره یو خو ورته مسلم لیگ نون په مفت کې ورته د هغې یو حمایت ورته میلاو شو. هغې خپل کینډیډیټ کېنولو جان محمد خان چې مضبوط کینډیډیټ و هغې خپل کینډیډیټ کېنولو قاری اختر منیر حقاني په حق کې یو خو دا ته فایده ورسېده. بل طرف ته دا چې کم تره دی حاجي نواب صاحب هغه دې نه مخکې لږ ورځې مخکې جمعیت علماء اسلام کې شامل شوی دی او ډېر لوی کمپنیانې دي ډېر لوی بزنس دی. هغه یو ډېر اهم اعلان وکړو تفهیم اکثر چې امیدوار ودرېږي که نه هغه یې چې زه کامیاب شم بیا به تا ته نوکري در کوم روزګار در کوم بېروزګاري به ختموم. خو دا مونږ پیله چې دی یو سیاسي شخصیت دی حاجي نواب د خپل عین کم حلقه چې د پبي ټولو عوامو ته وایي چې 20,000 نه سیوا کسان چې دي هغې ته زه فوري ملازمت یې ورکوم. 17 تاریخ باندې سره دی خپل ډاکومنټ سره دی خپل سی وي دی په جلوزۍ کې چې دی کوم رایشګاه ده هلته دی دلته د راتګ دلته اسان وي او کنه پېښور کې ډینز پلازه چې ده هلته دی پرل مارکیټینګ خپل یو اداره ده ډېر لوی ویب سایټ دی هلته کې چې لاړ شي هلته خپل سی وي سره راتلی شي چې څنګه راشي هماغه ټایم دی ته اپاینټمنټ لیټر هم دی ته میلاویږي اونلاین مطلب دی چې هماغه ټایم دی ته خپل د ملازمت لیټر دی ته میلاویږي. نو تفهیم مونږ یو چې دا حیران کن ونې خبره ده دومره لوی سیټ اپ ته کولی شي هر څوک څنګه چې حاجي نواب صاحب سټیپ وایسته مونږ چې حاجي نواب چې دی نو دا خیبر پختونخوا ملک ریاض نام البدل دی ټولې دومره لوی سیټ اپ ته مونږ ګورو خټک کم دغه هاوسینګ سوسایټي ده پېښور سټي سوسایټي مختلف د کمپنیانې دي په اسلام آباد کې د
هاوسنګ مراکز دي، خپل مارکیټینګ دغه دي کمپنیانې دي، پېښور کې مارکیټینګ کمپنیانې دي، ازاخیل کې د جلوزۍ روډ باندې پېښور کې مارکیټینګ کمپنیانې ډېر لوی نیټورک دی. او راتلونکي دغه دپاره موږ یو چې څنګه په کراچۍ کې او یا اسلام آباد کې ملک ریاض خپل یو سیټ اپ جوړ کړی دی. موږ دا خیبر پښتونخوا ملک ریاض دی حاجي نواب صاحب، او عین علاوه د خیراتي میشن دی هم دی چلی خپل دغه کې خلکو سره کرونا کې 4-5 کروڑ روپو خلکو سره امداد کړی، خو د وینا نه کوي، خو کوم سورسز دي هغې وینا ده. نو دغه شان دي چې 20,000 کسان ډېر لوی شی دی. یو پرایویټ کس چې وي، ذاتي بزنس وي، هغې 20,000 کسانو ته روزګار ورکولو فوري طور سی وي ته غواړي، فوري طور ورته لیټر جاري کوي. نو دا ډېر لوی کارنامه ده او د علاقې کې ډېر حده پر بېروزګاري ختم شي. او دا چې موږ کاري اختر منیر حقاني چونکې دا د هغه تره دی، نو دې ټول سپورټ چې دی نو کم فایده چې موږ ته وي سیاسي فایده، ټول کاري اختر منیر حقاني جمعیت علماء اسلام کینډیډیټ دی، دا ټول هغه ته رسي. ولې چې تفهیم دغه تحصیل په بي علاقې کې چې 20,000 کسانو ته دغه ورکړي، روزګار ته ورکړي، او بیا په هر کور ته چې ته له هر کس په یو 15 وټونه ته واچوي، نو دا لک نه سیوا وټونه دا جوړېږي. نو دغه شانې چې یو غټ خبر دی جی، ډېر غټ خبر دی. دا څومره کینډیډیټ چې ولاړ دي په نوخار ضلع کې موږ ګورو ډېر غټ کاروباري خلک دي، بزنسمین ولاړ دي. خو حاجي نواب چې کوم اعلان وکړو دا ټولو نه یو سوپر پرایز وته، یو منفرد سیاست آغاز دی. بالکل. او تفهیم دا دی اوس چې سیاست دا دی چې سیاست صرف دا نه دی چې ته ووټر نه ساخلې بیا به تپوس نه کوې. لکه څنګه اوس موږ ګورو دغه په بې علاقه ده چې اوټ یې وایسو خلیق الرحمن، او بیا 2-3 کاله به تپوس یې ونه کړو. اوس دا حالت دی چې خپل حلقې کې داخلېدی نه شي. نو اوس عوام چې دی فوري احتساب کوي، فوري بدل غواړي. نو حاجي نواب صاحب چې دی دم یو فوري اقدام وکړو او فوري الیکشن کامیابېدو نه مخکې عوامو ته خپل یو ریلیف ورکړو، ذاتي بزنس نه، ذاتي کاروبار نه خپل هغې ته یو حصه ورکړو. 20,000 کسانو ته فوري روزګار ورکولو یو وعده یې ورته وکړه. 17 دسمبر نه به دې خلکو ته چې څوک راځي او دوی ته به روزګار میلاویږي. دا عین پبي کې چې کوم ایریا ده، تفهیم ډېر لوی اقدام دی. د دې وخت کې چې څه ټایم بېروزګاري سیوا شوي ده، مهنګایي خپل عروج باندې ده. 20,000 بېروزګارو هلکانو ته، تعلیم یافته هلکانو ته، باصلاحیته هلکانو ته، داسې ورسره زنانه دي تعلیم یافته، هغوی ته دا روزګار ورکول په خپل کور درشلې کې، لکه خپل کور درشلی شو جلوزۍ پبي علاقه دغې علاقې خلکو ته. دا ډېر لوی غټه کارنامه دی ته ویلی شي. او بل تفهیم دا مو وي چې کوم چې مونږ څه د انډسټرۍ سره خبرو کې حاجي نواب دا وایي چې دا کاروبارونه مونږ ډېر لوی دي، خو حکومت ته هم پکار دي چې کوم انوسیانې دی جاري کوي مختلف هاوس سوسایټیانو ته چې دی بېجا تنګون نه کوي. ولې افسرشاهي چې دي نو افسرشاهي به مختلفو دغه دپاره تنګونو دپاره یا خپل ذاتي مفادات دپاره دغه شان اعتراضونه راباسي د ادارو کې. هغې کو دغه شان انوسیانې د کاروباري کم حلقې دي دی ته اسانۍ سره او قواعد پوره شي دی ته جاري کېږي. نو بیا دا خلک چې دي نو کاروباري خلک ډېر خلکو ته روزګار ورکولی شي. نو حکومت هم دې پکار دی چې داسې یو شخصیت دی چې هغې عوامو دپاره او د ملک دپاره سکون غواړي او کوي، نو هغوی ته سهولت هم پکار دی چې په اسانۍ سره چې حکومت کم درکار دغه وي طریقه کار وي چې سهل شي، اسان شي دوی ته رسوي. نو تفهیم موږ چې الیکشن په ماحول کې دا یو ډېر ښه خبر دی. 20,000 کسانو ته روزګار میلاوېدل، 20,000 کسانو دا چې 20,000 خاندانو شو هغوی کور چولې چې سټارټ شي. نو ډېر اهم خبر دی. څومره خراج تحسین پیش کې وته نو دا کم دی. په بو کې غیور خټک غټې جلسې شوي دي، کارنر میټینګ روان دي. میا افتخار حسین قیادت کوي انتخابي مهم. میا افتخار چې وګورو چې پبي کې هغه بالکل مورچه سنباله کړې ده. نن چې امان کوټ کې او جباتر کې غیور خټک درنې جلسې شوي او دواړو جلسو کې میا افتخار چې دی هغې خپله موجودو او شمولیت پروګرامونه هم شوي دي. تحریک انصاف نه کوم ډېر اهم کارکنان دي هغوی ریزاین ورکړی دی او هوایي نیشنل پارټي کې شمولیت اعلان یې کړي ورته NP ټوپیانې په سر کړي دي. نو غیور خټک ته یو ښه دغه دا میلاو دی چې کله دی سیاست ته راغلی دی، پهله ځل د سیاست خو میا افتخار چې دی نو
د ملګرتیا ورسره له مشري لاس ورسره مکمل طور موجود دی بسر د شفقت لاس دی او میا صاحب چې دی کم تجربې مراحل نه تیر شوی دی هر زاویې باندې پوی دی نو دا دغه دپاره ډېر ښه کریډټ رسي غور خټک ته او دې سره چې ګورې غور خټک پوزیشن دې سره ډېر مستحکم شوی دی ډېر مخکې روان دی و چې میا صاحب جهاندي د سیاستدان حمایت او ډور ټو ډور کمپین دا ډېر لوی سپورټ میا صاحب ته دغه ته غور خټک ته حاصل دی د میا صاحب طرف نه ګرانو کتونکو نوښار کې ډېره الګوله شوې ده نوښار کې ډېر اهمو شخصیاتو د پی ټي آی امیدوار اسحاق خټک حمایت اعلان کړی دی د دې تفصیلات تفهیم به چې نوښار چې دی تحصیل نظامت دا سیاست ډېر زیات ګرم دی او ټولو عوام چې دي خیبر پښتونخوا ټول نظر په دې باندې ولې چې تحصیل نوښار کم نظامت ته په دې باندې پرویز خټک چې دی وزیر دفاع دی او 40 کلن سیاست کوي دغه فرزند اسحاق خټک ولاړ دی اوس عوام ګوري چې آیا پرویز خټک چې دی 40 سال سیاست کړی دی خلکو خدمت یې کړی دی او عوام چې اوس د سر ریسپانس ورکوي ورته چې آیا دومره مقبولیت پرویز خان شته چې خپل ښه اکثریت سره خپل لوی لیډ سره خپل ځای وباسي نو دې سلسلې کې پرویز خټک چې دی هغه ایکټیو دی ښه بیدار دی داسې بیدار دی چې داسې کمپین مونږ یو خپل ځان دپاره نه وچلی چې څومره ورځ شپې هغه په ځان یو کړي ده خپل زوی دپاره اسحاق خټک دپاره دی چلی او پرون چې دی نو مونږ چې څه ټایم ټاک شو کړو هماغه ټایم مونږ ته خبر رالو آی ټایم ملاقات جاري و په نوشهره کیڼ مال روډ باندې میا مظفر شاه تېر شوي پخوانی وفاقي وزیر پاتې شوی دی او همیشه په سیاست کې ډېر اهم رول پاتې شوی دی نو هغه سره ملاقات وکړو پرویز خان سره د وفد لاړو او مونږ چې کوم ذرایع دی هغې به مونږ ته وایي چې میا صاحب میا مظفر شاه چې دی هغه ورته اسحاق خټک د تحصیل نظامت کې حمایت تعاون یقینداني ورته ورکړه تفهیم وایي چې میا مظفر شاه چې دی جهاندي د سیاستدان دی او ما ته یاد شي چې 1984 کې چې 85 کې چې څنګه پرویز خان په سیاست کې د قدم کې شدو نو میا مظفر شاه چې دی نو دی د کوم ځای کې اوس پلازي جوړې دي دلته میا مظفر شاه د رایشګاه وه نو آی ټایم زه په صحافت کې نوی داخل شوی وم نو ډېر ایکټیو وم نو آی ټایم ما ته میا مظفر شاه ما سره رابطه وکړو ما ته زموږ ځای ته راشي یو میټینګ دی پیپل پارټي چې ورالو نو آی ټایم میا مظفر شاه وایي میا مظفر شاه موږ سره پرویز خټک ما سره میلاو کو ما ته دا نوی شخصیت دی پرویز خان نامه د سیاست کې میں داخل کو ہوتے ہی میڈیا کی سپورٹ کا نو میا مظفر شاه په کور کې پرویز خان ما سره کټ کې کېناستو هلته د نه ما انټرویو کا نو موږ دې لحاظ سره ویلی شو چې میا مظفر شاه چې دی نو د پرویز خټک سیاسي استاد دی ولې چې دو کور نه د سیاست آغاز کړی دا میا صاحب چې کوم مارکیټ سره د خپل کور او والد صاحب کو کور او د پیپل پارټي آی ټیم هډ کوارټر مرکز ټول سیاست چې فیصلې کې دي پیپل پارټي نو میا مظفر شاه دغه د کور نه کې دي نو دا چې خپل استاد محترم ته پرویز خان لالو هغه ته وایي چې دا ما زوی دی او اسحاق خان به دا کامیابون دی او ته په خپل شفقت لاس کې ده نو میا مظفر شاه دی نو چونکې خپل شاګرد دی د سیاست کې پرویز خان ناغه بازوی یعنی په سیاست په سر باندې شفقت لاسې خو او خپل ملګرتیا او تعاون یقینداني ورته ورکړه تفهیم وایي چې میا مظفر شاه چې دی ډېر قداور شخصیت دی او پاکستان پیپل پارټۍ کې وفاقي وزیر پاتې شوی عوامي نیشنل پارټۍ کې پاتې شوی دی او خپل حلقه چې ده د سیاست نه کناره کش و که څه تفهیم او دوباره دا قدم یې ښودل د دوی په سیاست کې تفهیم دا چې میا صاحب چې کوم وخت سیاست کولو وای ټایم لږ سیاست بدل ونی انداز او کرپشن نه پاک او دغه میا صاحب دی لایر هم دی وکیل هم دی خو هغه له اصولو دغه دی پابند دی پاټو کې چې نن سبا کوم په پیسو باندې ټیکټ خرڅېږي هغه دې صورتحال نه میا صاحب لکه دې صورتحال کې عادت نه دی پاک صاف ونی سیاست ته همیشه کړی دی همیشه غواړي چې پاک صاحب پارټۍ سره دا کېږي مخکې رواني دا سوال نه داسې ځان یې سایډ ته کړی و نظریاتي ورکړ بلکل ډېر لوی شخصیت دی خیبر پښتونخوا کې موږ وګورو چې څومره تجربه کار سیاستدان میا مظفر شاه دی دومره بل
بل څوک نشته دی. په نوخار په سطح چې موږ یاد کړو نوخار څومره سینیر پالیټیشن چې اوس دي نو هغې کې کو څوک پاتې دی لکه میا مظفر شاه صاحب دی ټولو نه سینیر ترین پالیټیشن دی او چونکې سینیر دی تجربه یې سیوا ده نو هغه ته ټول ګورونه هغه ته یې پته ده چې کم ځای کې څومره ووټ دی او دا امیدوار چې کامیابي حاصلوي او کم ځای باندې چې زه لاس کېږدم نو دا دته سپورټ میلاویدی شي. نو چونکې پرویز خان سره تجربه هم ده او لینکونه هم دي او دوستان دي سیاست کې شاګردان هم ډېر دي او شاګردان او نو هغه ته پته ده چې د کوم ځای کې لاس کېدم نو هلته نه ووټونه به راوځي. نو چونکې عیسی خټک ته حمایت اعلان یې کړی نو عیسی خټک ته په دې لحاظ سره خوش قسمت دی چې د پلار استاد هغه شفقت سر باندې لاس کې سوري شفقت او دې سره به عیسی خټک پوزیشن چې دی هغه به بهتر شي چې میا صاحب مظفر شاه ولي شخصیت ته حمایت یقینداني ورکړه. تفهیم مغفل بي ورته وي چې یو بل نوخار کې یو بل ایم پی ایم دی چې هغه سره رابطه شوې ده او تحریک انصاف او دا ګڼو چې یو څو ورځې کوو شي امکان دی چې هغه هم دی عیسی خټک حمایت اعلان وکړي. خو فلحال خو نوم مخامخ نه راغلی خو هغې کوم رابطې دي تحریک انصاف روانې دي او جوړ توړ کې به د سورو دغه روان دی. د ګرانو کتونکو د پاکستان پیپل پارټۍ امیدوار احد خټک د هغه یو کار ریلی شوی دی او د پیپل پارټۍ بل پروګرام امان تفهیم بھائی پاکستان پیپل پارټۍ چې دی نو هغه اکټیو روان ده. احد خټک چې کوم دی خپل کمپین خپل چلی اکټیو روان دی. نن هغه یو کار ریلی شوی ده نوخار کینټ او بدرشو علاقې نه او نوخار کینټو نه تیر شوي ده او نوشیره کلا خیشکو ته رسېدلي. خیشکو ډېر درنه جلسه خیشکو کې ډېر لوی درنه جلسه شي هلته خیشکو کې اهم شخصیت دی ایاز خان او ډېر معروف سماجي شخصیت دی هغه په رایشګاه کې ایاز خان دا یو شخصیت دی هغه په ځای کې دا جلسه شي ډېر اهم دغه ډېر لوی جلسه شوې ده او دغه شان چې دی نو امانګړ علاقې کې هلته کې کوم دی پاکستان پیپل پارټۍ ضلعي جنرل سیکرټري دی سعید الله هغه په رایشګاه کې یو انتخابي جلسه وشوه احد خټک په حق کې هغې کې لیاقت شباب ډویژنل صدر پاکستان پیپل پارټۍ هغه راغلی هغه ورته خطاب وکړو. دغه شان دی احد خټک نمایندګي کې چې دی چونکې احد خټک هلته په مختلفو ریلي کې و مختلف ځایونو کې هغه مصروفیاتو انتخابي نو کوم چې دی نو رحمان خټک دی چې هغه نماینده دی هغه شرکت وکړو په دې امانګل جلسې کې او دې کې پاکستان پیپل پارټۍ کوم بنیادي تنظیمي ډانچه وه او سیوا پکې هغه کارکنان موجود وو هغې کې مشاورت هم وشو کارکنانو ته خپل ذمهواريان هم حواله شو چې خټک کمپین چې مخکې به چلی نو ټول پروګرامونه هغې ته حواله شو. نو دا ډېر اهمیت تحمیل جلسه وه دا کوم پاکستان پیپل پارټۍ جلسه وشوه سعید الله په رایشګاه کې. ګرانو کتونکو دغسې د جمعیت علماء اسلام امیدوار مفتی حاکم علي حقانی او د عوامي نیشنل پارټۍ امیدوار میا بابر شاه انتخابي مهم هغه عروج باندې دی. د هغوی کارنر میټینګ روان دي جلسې شوي دي مختلفو علاقو کې ډېرې غټې جلسې شوي دي او جوړ توړ رابطې ډور ټو ډور مهم دا د هغوی جاري دی. فهمې کوم جمعیت علماء اسلام چې کوم کینډیډیټ دی مفتی حاکم علي حقانی هغې لګیا دی په کلاره ناست نه دی هغه خو بھرپور طریقې سره خپل انتخابي مهم چلی او موږ ګورو ډېر ناوخته پورې هغه انتخابي مهم چې وي روان وي. نو بل دا دی یو خو سیاسي ورکر دی بنیادي طور یې ورکر دی او ښه تربیت شوی دی ولې مولا مجاهد خان چې د ایم پی ای پاتې شوی دی هغه معاون خصوصي پاتې شوی دی هغه نه سیاست او زده کړې ترې کړې ده او دغه شان چې مختلف سیاسي جماعتونو سره تېر شوي چې پی کې 63 کم الیکشن و اختیار ولي چې به یې کامیاب شوی او هغه سره خو بھرپور کمپین کې چلولی دی ورته. نو دا چې انتخابي مهم کارنر میټینګونه جلسې کونبې سیاسي ورکر راماتون خپل پارټۍ ته یا خپل بیانیې ته راویستن دی یو تجربه یو ملکه ورته حاصله ده د مفتي حاکم علي حقاني سره. او نن چې موږ ګورو نن هغه مختلف ځایونو کې باره بانډه شو کوم شیرین کوټې شو رشکه شوه نوشیره کلا درې علاقو کې امانګړ کې
خټ کلي کې عاشورآباد کې دنه درنې جلسې شوي دي، کار نه میټینګونه هم شوي دي، شمولیت هم ورسره شوي دي. او ته اوس چې کوم دی نو د بیانې چې کوم ده لکه مهنګایي خلاف که بیانه دی یا حکومت ناقص کارکردګي پټرول مصنوعات سیوا کې مختلف اشیا کې ګراني دا ډېر بهترین انداز کې دی په پیش کوي. او نن د سره کافي مختلف مقامات کې چې کوم مونږ ته د خبرونه کوم راسولي خپل سرګرمیان مونږ ته راپورټ کړي دي نو یې کې شمولیت اعلانونه دوی سره شوي دي. نو هغې چې دی روزانه بنیاد باندې هغې خپل پوزیشن چې دی حاکم علی اکان یا بهتر کوي. بالکل جی. میا بابرشاه چې دی نو هوایی نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی چونکې نوی دی راغلی په سیاست کې عملي سیاست کې حصه غشتي ده، هغې هم کوم حکمت عملي د پای مطابق لګیا دی او خپل میټینګونه کوي او هغه څه علاقې تفهیم هغه ته داسې میلاو شوي دي چې مخکې نه دی عوامي نیشنل پارټي ملکیت دی. بالکل رشکه علاقه ته وګورو نالته مونږ ګورو نالته کافي ووټ اکو صوبایي الیکشن وي قومي الیکشن وي یا بلدیات الیکشن وي نو هلته عوامي نیشنل پارټي کافي ووټ بینک هغې ته پرېوځي. داسې خیش کو علاقه چې دا خیش کې پایان بالا او دا هم رشکۍ هلته سرخپوش دي. دا خبره صحیح ده، دای خدمتګار او سرخپوش چې ورته وایي نو داسې خلک هلته موجود داسې څه علاقې دي چې بالکل دته جوړې میلاو دي ورته هلته ډېر محنت ضرورت دته نشته دی پکې. هوایی نیشنل پارټي چې نوخار ضلع کې مضبوطه تنظیمي لحاظ سره مونږ ګورو مضبوطه جومات دی، دوی ورکر چې دی ډېر مشکل سره بالکل میا صاحب چې دی میا صاحب واقعي نوخار سره تعلق دی او عوامي نیشنل پارټي په نوخار ضلع کې هغه ډېر مضبوطه ساتلې ده. دلته بیا ولاړ دی بالکل. او میا صاحب چونکې هلته سیوا مصروفیات دي ګور خټک سره هلته لګیا دی. رسې خو سکندر خان خټک دی هغه کمپین ته هم راځي هغه ته هم راځي. دا وی میا صاحب دعوت چې ته میلاو شي ورته کوم امیدوار دعوت ورکړو د عوامي نیشنل پارټي نو هغه ته به یې رسي هغې ته دا نه ګوري چې دا ما علاقه ده بله ولې هغه پاکستان پسه د جنرل سیکرټري دی کوم دی دعوت مونږ ګورو صوابۍ کوو بلې صوابۍ کې ما هلته خطاب کړی و نو خپل مشري کوم ذموارۍ دي میا افتخار حسین هغې به یې باندې بالکل پوه دی عرض یې کې نباوي. بالکل دا نوخار وشو مونږ به ګرانو کتونکو تاویږو جهانګیري ته. تفهیم جهانګیري کې تحصیل نظامت چې دی نو مقابلې ډېر دا وایي چې ټیټ مقابلې دي هلته او زور شور کې هر جومات چې دی زور شور کم 16 تاریخ باندې چې کم دی نو خوړه نظام د دوه جوماتونو په یو ځای پروګرامونه د هغې نه خپل ویور خبر کوي. خوړه علاقه یو بیل کوي خو په دواړو خوړه علاقه چې ده نو ډېر ملنساره ده، خوش اخلاق خلک دي او مهمان نواز خلک دي او چې کوم خلک راشي هلته که میلمه وي که انتخابي امیدوار وي خو رسوای ناست دي خامخا څه نه څه عیسۍ ښه کافي عیسۍ کوي. نو هلته چې کوم 16 تاریخ باندې دی نو 2 پاور شو دي او یو سکندر خان خټک چې دی عوامي نیشنل پارټي کوم کینډیډیټ دی هغه دپاره یو خټک اتحاد چې دی یو ډېر اهم پاور شو ده چونکې تیر شوی پخوانی کوم ایم پی ای دی بصیر خټک هغه تعلق هم دغې نظامپور کوم علاقه د کهي سره دی او هغه دا اهتمام کړی دی په نظامپور کې لوی ریلی ده لوی پاور شو ده او د عوامي نیشنل پارټي او دغه شان دی چې دی نو په 16 تاریخ باندې په دغه ټایم باندې 1 بجې چې دی نو په ګجوخیل کلي عام نظامپور سره ټچ کلی دا 36-40 کلي دي واړه لوی چې دا دې ته علاقه خوړه ویلی شي او دا نظامپور علاقې باندې مشهور دي. نو دغه نظامپور علاقې ګجوخیل کې د پاکستان تحریک انصاف کامران رازق خټک دغه یو پاور شو خپل منعقد کړی ده. بصیر د خټک اتحاد ناره تفهیم داسې ده چې دا سیاست چې دی نو سیاست کې دا اتحادونه نارې دا جذبات او دغه دا سیاست او جنگ د دواړو کې دا جذباتي نارې او دا قوم پرستي تحریکونه دا راوچتېږي او دې سره چې ګوري قومونه جوړېږي. جنګ حالت کې هم ګورو چې زه ته یو قوم پوښ یاره کاهلي سستي راغلي نو هلته قوم پرستۍ یو تحریک راوچت شي نو جنګ چې وي نو کوم قوم چې وي نو جذبات راوچت کړي نو وګټي. نو دغه شان د مونږ سیاست باندې چې نظر واچوو نو سیاست کې مذهب کارډ او د قوم پرستۍ کارډ دا متواتر او شدت سره ضرورت مطابق دا استعمالیږي او دا تفهیم یو ښه دغه دی
دې کې دا وي چې یو خو قوم یو ځای شي، یکجا شي او متفق شي په یو هدف باندې، یو منزل ته رسېدو لپاره متفق شي، سر جوړ کیني یو بل داسې بلکې مینه محبت پیدا شي او یو بل دغه اهمیت باندې پوه شي چې یاره موږ دې پله یو شو نو بیا موږ دا کار کولی شو. اتفاق کې برکت دی. نو خټک اتحاد چې دی نو دا 2008 کې دا تجربه شوې ده په نظامپور علاقې کې، نوې تجربه نه ده. 2008 کې خټک قومي مومنټ جوړ شوی په نظامپور علاقې کې او هلته دغه بصیر خټک چې دی اوس تېر شوی کم ایم پی ای دی، دی په دې کې کامیاب شو، آزاد حیثیت باندې کامیاب شو. خوړې علاقې کې چیرې ایم پی ای مینې دې نه مخکې نو کامیاب شي، همیشه به د کوړي یا شیدو دغه علاقې نه خلک کامیابي وو، دلته نه نظامپور خوړې علاقې نه څوک نه کامیاب شوي. 2008 کې چې کوم خټک قومي مومنټ تشکیل شو، بیا دی کوم ناره وویله، ناره بیانه خلکو هغې علاقې عوامو خوښه شوه، نو هغوی برپور ووټ ورکړو ورته او په دې نتیجې کې کوم خټک قومي مومنټ و دی خپل امیدوار آزاد امیدوار بصیر خټک کامیاب کو، هغې به ایم پی ای جوړ شو. هغې نه بعد به نور وجوهاتو چې هغې نه بعد به 2000 الیکشن ته ودرېږو، کامیابي ورته میلاو نه شوه. خو دی یو ووټ بینک چې دی بصیر خټک په دې خپل علاقې خوړ علاقې کې موجود دی. 12000 14000 16 17000 پر د خپل یو ووټ بینک دې علاقې موجود دی، ولې چونکې تعلق هم دغه علاقې سره. بل د پاکستان پیپل پارټي سره اوس هم موجود دی، لاړ پیپل پارټي پاکستان پیپل پارټي سره وابستګي د بصیر خټک او پاکستان پیپل پارټي ناراض کم ووټ بینک چې کم د بصیر خټک کم بیانیه ده د سره کم متفق دي، نو هغه ورکران د تنظیمونه د سره دستور موجود دي، نو هغه کافي ووټ بینک ته ورته ویلی شي. نو چې کم دی نو سکندر خان خټک چې کم دی د حمایت کوي، نو هغه دپاره دی استعمالوي، نو هغه ته ډېر مدد دی سره میلاویږي. او دا دی چې په یو ټایم باندې 2 پاور شوګانې نظامپور کې به دې کتن دي چې عوام چې کم دي بیانیه سره د عوامي نیشنل پارټۍ دا چې کوم خټک اتحاد مارز وجود ته راغو، تفهیم علاقې باندې بس اثرات او د دې د روان سیاست څه فارموله ده؟ تفهیم بصیر خټک خو د پاکستان پیپل پارټۍ کې روان نو، یو ځل آزاد حیثیت باندې الیکشن وګټلو، بیا هغې کې کامیاب شو، ایم پی ای جوړ شو، بیا دوباره چې ودرېدو پاکستان پیپل پارټۍ نه سیټ ونه ګټلو، بیا دوباره هم ودرېدو پاکستان پیپل پارټۍ ټیکټ وانو، بیا هم په هغې کې کامیابي ورته حاصله نه شوه ورته. بیا دې دوران کې چې صوبایي کوم پاکستان پیپل پارټۍ نوی صدر رالو نجیب الدین خان، هغه به چې پاکستان پیپل پارټۍ کې نوي کوم کسان راغلي وو، نو هغوی سره به سیټلمنټ وکړو، هغوی ته وایي چې این او قومي این او صوبایي 2 سیټه به تاسو موږ درکوو. نو چونکې خبره هغوی بل چا سره وکړو، نو بیا بصیر خټک دا محسوس کړو چې چونکې زه همیشه دلته نه ودرېږم پاکستان پیپل پارټۍ نه، وفادار وم پارټۍ سره، آینده ټیکټ ما ته نه میلاویږي. او هغه دا وګڼو چې دا یو زیاتې دی چې عوامو رایې نه تپوس ونه شو، صوبایي سره ډایرکټ مخکې نه لکه 2 کاله 3 کاله مخکې فیصله وکړه یا ټیکټ صوبایي بل چاته زه ورکوم، فلانکي امیدوار دی هغه په ثوابدید باندې بوي. نو دې سره هغه پارټۍ دغسې اختلاف وکړو، اختلاف یې دننه هم کړی و، دننه هم دغه ته ویلي و چې کوم نجم الدین خان دی صوبایي صدر ته د پارټۍ اجلاس کې ورته ویلي و چې تا کوم ډکټیټرشپ کوم نافظ کړی، نو دا زه نه منم، او که ته دې ته پارټي ډسپلن خلاف ورزي ګڼې نو وګڼم او وباسه، زه دونه پروا نه کوم که نه. خو حق خبره چې دی پارټۍ کې دا جمهوري پارټي ده، نو جمهوري انداز کې دا فیصلې کوه، ورکر نه تنظیم نه تپوس وکړه چې صوبایي این ټیکټ چاته ورکو، ورکر به مشهور نو هغې کې ناراضه شوی په دې سره. نو هغه چې کوم دی اوس خټک اتحاد چې کوم دی هغه بیا راوچت کړو، او خټک اتحاد چې دی نو خوړې خلک چې دي نو اتحادونه تشکیل کوي، وقتاً فوقتاً ضرورت مطابق کوي تشکیل کوي. تفهیم دا صرف څنګه تا ښکلی سوال وکړو چې یاره دی نتیجه په سره دا یو منظرنامه ده چې جوړیږي، راتلونکي کوم جنرال الیکشن کو 2023 کې کېږي یا هغې نه مخکې کېږي، نو دې اثرات به په هغې باندې وي. اوس کو بصیر خټک دی عوامي نیشنل پارټۍ کوم کینډیډیټ دی سکندر خان د حمایت وی کو د حمایت او هغې کامیاب شو، سکندر خان خټک دې نشست باندې کامیاب شي، نو راتلونکي کوم چې منظرنامه به یې جوړیږي نو بیا یې کې به دا وي چې بصیر خټک صوبایي اسمبلۍ ته ودرېږي، نو بیا به دغه خاندان چې دی سکندر خان خټک چې کوم خاندان دی مسعود عباس لازماً دی به یې سپورټ کوي. نو دې سره چې خټک اتحاد چې دې سره مضبوط شي او نظامپور خټک او کوړي خټک دا چې دواړه لاس میلاو کړي په یو ملګرتیا باندې یو پیج باندې راشي،
نو څنګه چې کو دې پرې دی سټو وستو تحصیل نظامت نو به راتلونکي سټونه وستن ان یا صوبایي وستن دې ته به سکران نه دی نو دا اوس چې کوم اتحاد کیږي د راتلونکي سیاست باندې دی منظرنامه چې ده نقشه د سیاسي نقشه ا دې سره جوړیږي جهانګیري تحصیل کې کوم وایو دې ټیم تر تا حال کوم امیدواران 1-1 فائنل مقابله والے دي فهم موږ چې کوم ګورو کوم سرګرمیان چې کوم دي هغه عوامي نشه پارټي کوم کینډیډیټ ته سکندر خان خټک د سیوا جلسې کیږي د شمولیت هم ټول نه سیوا دي وایي چې پورې سایډ مونږ ګورو هلته مسعود عباس خټک چې د وزیر وفاقي وزیر هم پاتې شوی هغه پور هلته کې مستقل یو مورچه سنباله کړې ده او هلته هغه ښه کافي کار کړی دی خپل زوی دپاره سکندر خان خټک دپاره دغه شان چې مونږ ګورو نو پاکستان تحریک انصاف کوم کینډیډیټ دی هغه هم خپل پوزیشن چې دی بهتر کړی دی او کوم ناراض ورکران دي هغې ته هم لاړ دی هم رضا کړي دي او مونږ ګورو په نظامپور کې خلکو کې هغه بلې درنه پاور شو شوي وه مونږ ګورو چې د خټک چې کوم دی ایم پی ای د خپل رول دپاره خو کافي حده پورې خپل ماحول یې ځان ته بهتر کړی دی دغه شی پاکستان پیپل پارټي کوم کینډیډیټ د ملک جمشید هغه پلار مخکې هم په دې علاقې کې خلکو سره رابطې دي هغه خپل هم رابطې خلکو سره وي نو هغه خپل انتخابي کمپین چې دی چلی او کار نه میټینګونه هم چلی او شمولیت هم هغې سره کېږي نو موږ درې واړه امیدواران چې دي دا خو په دغه کې دي فارم کې دي خو انتخابي کمپین دی چلی خو څنګه تا وایي چې کمپین لحاظ سره څوک مخکې دی نو موږ د کم فوټ دی موږ ته راځي کم مصروفیات انتخابي کم سرګرمیان او راپورټونه موږ ته کم میلاویږي یا موږ کم خپله ګرځو د علاقو موږ وزټ کوو نو هغې کې موږ دا نتیجې باندې چې سکندر خان خټک چې دی نو هغه انتخابي جلسې کار نه میټینګونه شمولیت هغه سیوا روانې دي په دې حلقې کې جهانګیري تحصیل نظامت واني د دې د وجه دا چې د تنظیمونه سټرانګ دي عوامي نشه پارټي تنظیمونه چې دي مضبوط تنظیمي ډانچه ده دی او بل حکمت عملي نه هر څه کې جنګ بهتر حکمت عملي تا جوړه کړه جنګ به ته ګټې کو تا سره تعداد کم وي درستو تاریخ باندې چې نظر واچي دنیا جنګونو تاریخ باندې کو تا سره تعداد کم وي او تا حکمت عملي بهتر وي او هغه دغه ملک نه چې هغه فوج سیوا وي او ته کم وي او حکمت عملي تا بهتر وي ترتیب تا خو جوړ کړی وي نو ته عام قومونو جنګ ګټلی دي دغه سیاست کې هم دا دی کو تا بهتر حکمت عملي بر وخت تا جوړه کړه بر وخت خپل پتې تا استعمال کړي نو ته خپل پوزیشن چې بهتر کولی شي خپل پوزیشن ته نمبر 1 ته را رسولی شي ګرانو کتونکو دا د جهانګیري سیاسي صورتحال مونږ تاسو ته د دریو تحصیلونو کومه بیانیو او آن ګراوند کوم اکټیویټي نو هغه اکټیویټي تاسو ته مونږ بیان کړه او د هغه اکټیویټي په ګراوند باندې چې کوم اکټیویټي د هغې مطابق خپله یو وړه غوندې تجزیه مو کوئ او څو خبرې مو تاسو سره شیر کړي فی الحال سبا به انشاءالله بیا ملاقات کوو او خبرې اترې به کوو څه نوي خبرونه به شیر کوو کوم خبرونه چې پایپ لاین کې را روان دي او مونږ په رابطیو کې او هغه لا کنفرم شوي نه دي څه خبرونه د ورځې چې کوم مصروفیات وشي نو هغې نه بیا کوم مونږ منتخب کوو او تاسو ته در رسو دغه خبرې وي تفهیم دی کې الیکشن اخیري ورځې دي دې کې داسې برکینګ نیوز مونږ ته ورځې میلاوېدی شي نو مونږ ورځې مو خپل ناظرین چې دي یا به مونږ بالکل دا مونږ ته ډېر زمونږ چې کوم ویور دي او انتظار باندې زمونږ ملګري دي فالور دي فین دي نو د هغوی مطالبه ده چې دا مونږ کومې خبرې اترې دې ټایم ماسخوتن کوو نو چې دا 2-3 ټایمه مونږ د ورځې کوو اگر که مونږ فیل کیو او په فیلډ کې هغه ځای نه خبرې وکړو 20 منټه نیمه ګنټه 10 منټه چې هر څومره مونږ ته وخت میلو شي او مونږ هغه ځای کې سیګنل وي نو کوشش به کوو چې مونږ به دا ټاک شو زیاتو سرګرمیان هم زیاتېږي او د خلقو ضرورت دی موږ خپل ویور خو شکرګزار وي چې دلجلمۍ سره او ډېر ګڼ تعداد کې مونږ ټاک شو ګوري او مونږ هم دا کوشش نظر را باندې ساتي مونږ هم دا کوشش وي چې حقیقت باندې او بهتر او حقیقت باندې مبني بالکل رښتیا خبر چې دی او سرختی زمینی کم حقایق دي هغې مطابق مونږ هوا خپل انتخابي صورت حال وي یا بل خبر وي مونږ خپل هوا متورسو
ګرانو کتونکو سبا پورې تاسو نه زه تفهیم الرحمن زه کامرا خټک اجازت غواړو د الله په امان. السلام علیکم.